बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स। उम्मीद लरम چې ټول به ټیک ټاک او آباد یې. زه یم کیډر زین العابدین او د خپل یوټیوب چینل پولیس ایگزامز پریپریشن نه تاسو ته مخاطب یم. ملګرو، نن به مونږه د پولیس په سلیبس کې موجودو په یو ډیر اهم مضمون یعنی په مجموعه قواعد پولیس یعنی په پولیس رولز باندې بحث کوو. پولیس رول زموږ سره ډیر زیات اهم مضمون دی. دینا زمونږ د A1 B1 په پیپر کې تقریبا 50% سوالات د دې پولیس رول نه راځي. تقریبا نیم پیپر د پولیس رول زی او دینا علاوه د پولیس او ریکروټ چې کوم امتحاني پای کې د دینه تقریبا ډیر زیات سوالونه راځي. نو دا نننۍ ویډیو زموږ ډیر زیات اهم ده. دینه به لومبي پارت کې تقریبا یو 20 MCQs کو. د ویډیو شروع کېدو مخکې تاسو ته یو ریکوست دی، که تاسو زما په چینل باندې نوی یې اوسه پورې تاسو زما چینل نه سبسکرایب کړئ، زما چینل در سره سبسکرایب کړئ، بیل آیکن در سره ضرور وي. ان شاء الله نوی ویډیو به زما تاسو ته بیا په بر وخت ملاويږي. راځو نننۍ خپل ویډیو طرف ته. نننۍ ویډیو کې به مونږه د پولیس او ابتدایي چې کوم 20 سوالات دي هغه باندې به د MCQs په شکل کې بحث کوو. نو شروع کو خپل ویډیو. देखिए सवाल नंबर 1 की विचे पुलिस रूल साल डैश में वज़ा किया गया. دا पुलिस रूल چې کوم دی کوم ته چې مونږه مجموعه قواعد پولیس هم وایو دا په کم سال کې نافذ شو، په کم سال کې دا وضع شو. نو آپشن کې مونږ را کړلی A کې وی چې 1933، آپشن B کې وی 1934، آپشن C کې وی 1935، آپشن D کې وی 1936. نو په دې کې ټیک آپشن زموږ سره آپشن بی دی 1934. پولیس رول په سال 1934 کې وضع کړی شوی دی. نو ټیک آپشن زموږ سره آپشن بی دی. سوال نمبر 2 کې وی چې انسپیکٹر जनरल पुलिस को एक्ट 1861 के दपडेश के तहत कवायद वज़ा करने का इख्तियार दिया गया है. یعنی انسپیکټر جنرال پولیس چې کوم دی دته د پولیس اکټ 1860 د کمې دفعې لاندې اختیار ورکړی شوی دی چې د پولیسو لپاره قواعد او رولز چې کوم دی هغه د وضع کولی شي، جوړولی شي. نو په دې کې آپشن مونږ را کړی دی A کې وی چې 200، آپشن B کې وی 11، آپشن C کې وی آپشن B کې وی 11، آپشن C کې وی 12، آپشن D کې وی 13. نو په دې کې ټیک آپشن زموږ سره آپشن C دی. د پولیسو اکټ 1861 د په باره تختو انسپیکټر جنرال پولیسو ته دا اختیار ورکړی شوی دی چې د خپلې صوبې د پولیسو لپاره قواعد وضع کولی شي، قوانین جوړولی شي. نو هغه ټیک آپشن زموږ سره آپشن C دی. بل سوال نمبر 3 کې وی چې انسپیکٹر جنرل ڈیش کے تابع رہ کر अपने सूबे की पुलिस के लिए कवायद मुरतब कर सकता है. دی کې وی چې انسپیکټر جنرال چې کوم دی به د چا تابع مطلب د چا تحت پدې د خپل صوبې د لپاره د پولیسو د لپاره چې کوم دی د قواعد جوړول شي، رول جوړول شي. نو په دې کې آپشن مونږ را کړی دی آپشن A کې وی چې صوبایي ګورنمنت، B کې وی چې گورنر، C کې وی وزیر اعلی او D کې وی وفاقي ګورنمنت. نو په دې کې ټیک آپشن زموږ سره آپشن A دی. انسپیکټر جنرال چې دی به د صوبایي ګورنمنت تابع اوسي او د تابع یعنی د تحت صوبایي ګورنمنت تابع رہ کر اپنے صوبے کے پولیس کے لیے قواعد مرتب کر سکتا ہے. نو په دې کې ټیک آپشن زموږ سره آپشن A دی یعنی صوبایي ګورنمنت. سوال نمبر 4 کې وی قواعد پولیس ڈیش جلدوں پر مشتمل ہے. یعنی دا قواعد پولیس چې دی دا په کوم 100 جلدونو باندې مشتمل دی. د کې ټوټل 100 جلدونه دي. نو آپشن کې موږ را کړی 2، 3، 4، 5. نو په دې کې ټیک آپشن زموږ سره آپشن B دی. په قواعد پولیس کې چې کوم دی په 3 جلدونو باندې مشتمل دی. نو ټیک آپشن زموږ سره آپشن B دی. بل سوال نمبر 5 دی. 5 نمبر سوال کې وی چې جلد اول ډیش سے متعلق ہے. دا لومبه کومه حصہ چې د پولیس رول دا د سشي متعلق ده. په دې کې د سسیز باس دی.
ए نمبر کې وی چې سپرنټنډنټ کې دفتر او بی نمبر کې وی تانه سی نمبر کې وی پولیس لاین او ډی نمبر کې وی ګارداتو. نو په دې کې ټیک اپشن زموږ سره اپشن ا دی. د دې اوله حصہ چې دا په دې کې زیاتر د سپرنټ دفتر چې کوم دی د هغې متعلق یعنی هیډ کوارټر متعلق ذکر دی. نو ټیک اپشن په دې کې اپشن ا دی. بل سوال نمبر 6 کې وی چې جلدوم چې کوم دی جلدوم میں ډیش کا ذکر ہے. دا دویمه حصہ چې د دې کومه ده په دې کې د کم سیز متعلق ذکر دی. په دې کې د کم سیز متعلق او باس شوی دی. اپشن اے کې موږ له تانه را کړی دی، بی کې پولیس لائن او ڈی کې تفتیش او ڈی کې پولیس پر ایس پی کی نگرانی هیډ کوارټر. نو په دې کې ټیک اپشن زموږ سره اپشن ډی دی. د جلدوم چې کوم دی دویمه حصہ چې د دې کومه ده په دې کې د پولیس پر ایس پی کی نگرانی او عمله هیډ کوارټر دا متعلق چې کوم دی دویمه حصہ د دغه متعلق ده. نو ټیک اپشن زموږ سره اپشن ډی دی. سوال نمبر 7 کې وی چې جلد سوم ډیش کی جلد ہے. جلد نمبر دریم چې کوم دی یعنی د دې دریمه حصہ چې ده دې کې د سیسیز متعلق باس دی. دا د سیسیز حصہ ده. اے نمبر کې وی چې ضلع، بی نمبر کې وی سیکیورټي، سی نمبر کې وی پولیس سټیشن او ډی نمبر کې وی ګارداتو. نو په دې کې ټیک اپشن زموږ سره اپشن سی دی یعنی پولیس سټیشن. سوال نمبر 8 کې وی چې مجموعہ قواعد انسپکٹر جنرل पुलिस पंजाब देश के ज़ेर निगरानी 1934 में मुरतब किया गया था. دا مجموعه قواعد پولیس چې کوم دی دا پولیس رول چې کوم دی دا د انسپکټر جنرال پولیس پنجاب د ډیش یعنی دغه نوم سو چې دغه زیر نگرانی په 1934 کې مرتب شو. اپشن کې موږ راکړي اپشن ا کې وی چې منشي ټاکر کومه ته چې موږ منشي ټاکر داسوم وایو. بی نمبر کې وی چې مسټر جے ایم ایوارټو، سی نمبر کې وی چې لارډ میکالے او ڈی نمبر کې وی کوئی نہیں. نو په دې کې ټیک اپشن زموږ سره اپشن بی دی. مسټر جے ایم ایوارډ چې کوم دی د په نگرانی کې دا په 1934 کې مرتب شو کوم چې د پنجاب انسپکټر جنرال. نو ټیک اپشن په دې کې زموږ سره اپشن بی دی. بل سوال نمبر 9 کې وی چې باب نمبر 1 دو حصوں پر مشتمل ہے. پہلا حصہ محکمانہ تنظیم اور دوسرا ڈیش ہے. یعنی د پولیس رول دا باب اول چې دی د مزید په دوه حصو کې تقسیم کړی دی. په کومه کې چې اوله حصہ محکمانہ تنظیم متعلق ده او دویمه حصہ چې دا د سیسیز متعلق ده. نو اپشن کې موږ راکړي ډیسپلینو، بی کې وی وردی، سی کې وی ګارداتو اور डी की وی पुलिस और صاحبان مجسٹریٹ کے مابین تعلقاتو. نو په دې کې ټیک اپشن زموږ سره اپشن ډی دی. اوله حصہ د محکمانه تنظیم متعلق ده او دویمه حصہ چې دا په دې کې دی پولیس اور صاحبان مجسٹریٹ کے مابین تعلقاتو. نو په دې کې ټیک اپشن زموږ سره اپشن ڈی دی. بل سوال نمبر 10 ته 10 نمبر سوال کی وی باب 1 فقرہ 1 ہیت ترکیبی سے متعلق ہے جس میں ذکر ہے کہ تمام اہلیان پولیس خواہ کسی رتبے کے ہو पुलिस एक्ट 1861 के दपडेश के तहत भर्ती की जाते हैं. यानी बाब 1 فقرہ 1 के कमे से हेडिंग ही तरकीबी दा पाए के ذکر دے چې تمام اهلیان پولیس چې کده کمه عہدیم دي خو دوی به د پولیس ایکټ 1861 د دپډیش تختو برتی کیږي. نو په دې کې زموږ سره اپشن دی. اپشن اے کې وی چې 1، بی کې وی 2، اپشن سی کې وی 3، اپشن ڈی کې وی 4. نو په دې کې ټیک اپشن زموږ سره اپشن بی دی یعنی دپدو دا به د دپدو لاندې برتی کیږي. نو ټیک اپشن زموږ سره اپشن بی دی. سوال نمبر 11 کی چې باب 1 فقرہ 2 میں انسپکٹر جنرل کا ذکر ہے جو جماعت پولیس کے ڈیش کا ذمہ دار ہے. باب 1 فقرہ 2 کی بھی د انسپکٹر جنرل ذکر دی کم چې د جماعت پولیس یعنی د پولیسو د محکمې د سسی ذمہوار دی. اے نمبر کی وی کمانو، بی نمبر کی وی نظم و ضبط، سی نمبر کی وی انتظام
او डी کې وي مندرجه بالا تمامو. نو په دې کې ټیک آپشن زموږ سره آپشن डी دی. باب 1 فقره 2 کې چې د انسپکټر جنرال ذکر شوی دی په هغې کې دا ویل دي چې انسپکټر جنرال پولیس چې دی به د محکمه پولیس د کمانو د نظم و ضبطو او د انتظامو د دې هر څه ذمہ داري. نو ټیک آپشن زموږ سره په دې کې آپشن डी دی مندرجه بالا تمام हो. सवाल नंबर 12 की विच इंस्पेक्टर जनरल की मदद के लिए एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल और असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल डैश मुकर्रर करते हैं. यानी د یو صوبې چې کوم انسپکټر جنرال دی آی جی پی چې کوم د موږ ویلی شو د هغه د مدد دپاره اډیشنل انسپکټر جنرال یا ډیپټي انسپکټر جنرال یا اسسټنټ انسپکټر جنرال چې کوم دی دا به څوک مقرري دا د دې د تعیناتي اختیار د چا سره دی. ا نمبر کې موږ راکړي صوبایي حکومتو، بی نمبر کې راکړي وفاقي حکومتو، سی نمبر کې راکړي انسپکټر جنرال او डी نمبر کې راکړي ای آی جی اسټابلیشمنټو. نو په دې کې ټیک آپشن زموږ سره آپشن ا دی. د انسپکټر جنرال لپاره ای آی جی چې کوم دی یا اډیشنل آی جی یا ډیپټي انسپکټر جنرال چې کوم دی د ټولو د تعیناتي اختیار چې کوم دی دا د صوبایي ګورنمنت سره دی. نو په دې کې ټیک آپشن زموږ سره آپشن ا دی یعنی صوبایي حکومتو. سوال نمبر 13 کې چې باب نمبر 4 ډیش سے متعلق ہے. د پولیس رول باب نمبر 4 چې دی دا د سیز متعلق دی په دې کې د کم سیز ذکر دی. ا نمبر کې چې محکمانه تنظیم، بی نمبر کې هیئت ترکیبی، سی نمبر کې وردی، डी نمبر کې ډیسپلینو. نو په دې کې ټیک آپشن زموږ سره آپشن سی دی. باب 4 چې کوم دی زموږ سره په پولیس رول کې دا د وردی متعلق دی. په دې کې د وردی متعلق تفصیلی ذکر دی. نو ټیک آپشن زموږ سره آپشن سی دی. ورپسې دی پسې سوال نمبر 14 دی. 14 नंबर की बाब 4 पैकरा 4 में ज़िक्र है कि तमाम फ़रज़ की अंजामदही के वक्त पुलिस अफसरान बलिहाज ओहदा वर्दी पहनेगी. इनमें कौन से फ़रज़ के लिए वर्दी इस्तेमाल की जाएंगे. यानी बाब 4 पैकरा 4 की विदा ज़िक्र दे कि कम पुलिस अफसरान چې دی دوی کله خپل فرایض د انجام دهۍ دپاره دوی ځي نو دوی به بلیحاظ اوهده یعنی چې د کم رینک پولیس افسری هغه به د هغه رینک وردی استعمالي. نو دې کې د کمو فرایضو متعلق ذکر دی. ا نمبر کې وی چې پریډو کې لیے مطلب چې پریډ لسی دغه فرایضو لاندې کې وردی استعمالي. بی نمبر کې وی چې تقریبی ډیوټیو کې لیے کم چې تقریبی ډیوټي نه دغه دپاره. سی نمبر की भी जिस ड्यूटी में पुलिस अफसरान اختیارات استعمال करते हों यानी هغه ډیوټي په کوم کې چې یو پولیس افسر خپل اختیارات استعمالي. او डी نمبر کې وی مندرجه بالا تمام हो. نو په دې کې ټیک آپشن زموږ سره آپشن डी دی. په پریډ کې تقریبي ډیوټي چې کوم دی کم چې پولیس اختیارات استعمالي پای کې. نو په باب 4 فقره 4 کې دغه ټولو ذکر دی. په دې ټولو په دوران به پولیس افسر وردی استعمالي. نو ټیک آپشن زموږ سره آپشن डी دی مطلب مندرجه بالا تمام हो. سوال نمبر 15 की विच वर्दी और अशिया की तब्दीली व तजदीद हस्ब ज़रूरत कायदा डेश के तहत की जाती है. यानी دا وردی چې کومه ده د دې د تبدیلی او تجدید چې کوم دی دا حسب ضرورت د کمې قاعدې لاندې کیږي. کته موږ له باب فکرې راکړي دي. باب 4 فکره 2300، باب 4 فکره 2400، باب 4 فکره 2500، باب 4 فکره 2600. نو په دې کې ټیک آپشن زموږ سره باب 4 فکره 24 دی. باب 4 فکره 24 کم چې باب 4 فکره 11 په تفصیل سره وګورئ نو په دې کې په اخیره کې دا ورکړلی باب 4 فکره 24 ورکړلی چې حسب ضرورت چې کوم دی د ورده د تبدیلی تجدید چې کوم دی دا د باب 4 فکره 24 لاندې کیږي. نو په دې کې ټیک آپشن زموږ سره آپشن بی دی یعنی باب 4 فکره 2400. بل سوال نمبر 16 دی. 16 नंबर सवाल की विच अशिया पारचात की बाकायदा मियादी तकसीम का जिक्र बाब फिक्रा डेश में है.
دا کم پولیس باندې چې کم سیزونه تقسیمیږي، کم سامان تقسیمیږي، وردی په تقسیمیږي یا نور کم داسې دغه دي، نو د دې د باقاعده د تقسیم د میعاد چې کم دی دې سره چې خپل ټیم ورکړي چې دا سیز دومره وخت بعد میلاویږي، دا به د دومره وخت لپاره وي، دا به د دومره وخت لپاره میلاویږي. نو د دې د تفصیلي ذکر چې دی نو دا په کم ځای کې دی. آپشن کې مونږ راکړي باب 4 پیکره 4، بی کې وی باب 4 پیکره 8، سی کې وی باب 4 پیکره 11 او په ډی کې وی باب 4 پیکره 15. نو په دې کې ټیک آپشن زموږ سره آپشن سی دی. د دې تفصیلی ذکر چې کوم دی دا په باب 4 پیکره 11 کې دی. نو ټیک آپشن زموږ سره په سوال نمبر 16 کې آپشن نمبر سی دی. کومه کې چې د کومه هډینګ چې دی اشیا پرچاتو کی باقاعده میعاد تقسیمو، نو ټیک آپشنو آپشن سی دی کې زموږ سره. بل سوال نمبر 17 دی. 17 نمبر سوال کی وی چې برساتی کوٹ کتنے عرصہ کے بعد دی جاتی ہے. دا برساته دا کوټ چې کم دی هغه کم کوټ په شکل کې چې برساتی چې ورته کومې ته مونږ ویلی شو، نو دې کې دا ذکر کړی دی چې دا څومره وخت بعد ورکولی شي. اے نمبر کې وي 2 سالو، بی نمبر کې وي 5 سالو، سی نمبر کې وي 7 سالو او ډی نمبر کې وي جب ناقابل استعمال हो जाए. نو په دې کې ټیک آپشن زموږ سره آپشن ډی دی. دې سره یې ورکړی چې دا برساتی کوټ چې کوم دی دا به اله بل ورکولی شي چې کوم هغه ړومبی کس ته کوم میلاوي چې هغه ناقابل استعمال شي، نو بل به هله دله ورکولی شي. نو آپشن ډی به دی کې زموږ سره ټیک دی. بل سوال نمبر 18 دی. 18 کې وی چې جورابې ډیش عرصہ کې بعد دی جاتی ہیں. دا جورابې چې کومې دي کوم چې پولیس استعمالي دا څومره وخت بعد ورکولی شي. آپشن کې موږ له 3 ماہ را کړلی، 6 ماہ را کړلی، 9 ماہ را کړلی، 1 سال را کړلی. نو په دې کې ټیک آپشن زموږ سره آپشن بی دی. پولیس رولو کوم باب فکره چې زموږ سره کومه ده دا باب 4 فکره 11. نو په دې کې دا تفصیل ورکړی دی چې دا جورابې چې کومې دي دا به 6 میاشتې بعد ورکولی شي، تقسیمېدی شي. نو په دې کې ټیک آپشن زموږ سره آپشن بی دی. بل سوال نمبر 19 کی وی چې مزری قمیص کی میعاد تقسیم ډیش ہے. یعنی دا مزری قمیص چې کم دی د دې د میعاد تقسیم چې دی دا څومره وخت دی، دا څومره وخت بعد میلاویدی شي. آپشن کې موږ راکړي اے کې وی چې 1 سالو، بی کې وی چې 2 سالو، سی کې وی 3 سالو او ډی کې وی 5 سالو. نو په دې کې ټیک آپشن زموږ سره آپشن اے دی. مزری کمیز چې کم دی دا به 1 کال بعد میلاویږي. نو ټیک آپشن زموږ سره آپشن اے دی. بل سوال نمبر 20 دی. 20 نمبر سوال کې وی جرسی 1.5 سال بعد دی جاتی ہے. دا جرسی چې کومه ده کوم چې پولیس په جمع کې استعمالي، نو دا څومره وخت بعد پولیس ته ورکولی شي، څومره وخت بعد میلاویدی شي. نو په دې کې آپشن موږ راکړي 2 سالو، 3 سالو، 5 سالو او 7 سالو. نو په دې کې ټیک آپشن زموږ سره آپشن ډی دی. یعنی 3 سالو. جرسی چې کومه ده دا به 3 کاله بعد ورکولی شي پولیس ته، کم چې په باب 4 فکره 11 کې د دې سیزونو متعلق تفصیلی ذکر دی. نو په دې کې ټیک آپشن زموږ سره آپشن بی دی. یعنی 3 سالو. دا نننۍ ویډیو و زمونږه په کومه کې چې مونږه د پولیس رولو ابتدایي په 20 MCQs باندې ویډیو وکړه. پولیس رولو زمونږ سره د امتحانونو د پولیس A1 امتحان چې کوم دی، B1 امتحان دی یا پولیس ریکروټ کورس دی، د هغې په حوالې سره ډیر زیات اهم دی، ځکه چې تقریبا 50% پیپر د دې نه راغلي. انشاءالله دا به لږ په تفصیل سره وایو، ښه په کلاره کله لږ لږ سوالونه به ترې وایو. که یو کس مکمل دا پولیس رول دا پیپر دا کومه حصه چې دا کور کړه نو انشاءالله پیپر به هم پاسي. B1 پیپر دی که د A1 پیپر دی، نو دې باندې به انشاءالله نورې ویډیوګانې هم کوو. بله ویډیو کې به انشاءالله تاسو سره میلاویږم. د ویډیو د کتو ډېره زیاته مننه، شکریه. الله مو خوشحاله او آباد لره. بله ویډیو کې به انشاءالله تاسو سره میلاویږم. د هغې پورې ما له اجازت راکړئ. د الله په امان.